بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو خبره شروع وا چې تا کتاب الله د معنا وضعی په لحاظ سره څو قسم دي؟ څلور، خاص، عام او مشترک. غلی مکې نه ښه تعریف د خاص ویلو چې وضع شوي د سره لپاره د ذات نه معلوم یا د معنا معلوم د لپاره، او د عام څه تعریفو چې د افراد یو جماعت ته شامل دي، کله لفظ او کله بعض. حکم د خاص ذکر شو، وجوب العمل به لا محاله. اصول د احناف وسو چې د کتاب الله د خاص مقابله کې خبر واحد راشي یا قیاس راشي، نو چې تطبیق نو مونږ به د کتاب الله خاص اخلو او قیاس او خبر واحد بسکو پریدو. دا اصول. اوس د مثال کې د کتاب الله د خاص سره مقابله راغلی د قیاس. په دې ځان داسې پوهه چې ګورودن نشي. خاص د کتاب الله د ثلاثه درې څه شي؟ درې څه ته وایي؟ د څلورو نه بره کاته او د دوو نه دې ته خاص وایي. او قیاس څه شی دی؟ قیاس دا دی چې ثلاثه قروء، ثلاثه مؤنث دی. ثلاثه سره نو قروء مذکر پکار دی که مؤنث؟ نو ثلاثه قروء درې حیزه. اوس حیز خو مؤنث دی، مؤنث سماعي دی. درې طهره، اوس طهر مذکر دی. څه شی دی؟ او ثلاثه مؤنث شو. د 3 نه تر څه پورې؟ 9 پورې یا تر 10 پورې. ممیز او تمیز د یو بل خلافي. صحیح. نو قیاس دار چې ثلاثه مؤنث دي، نو قروء څه پکار دی؟ مذکر پکار دی. څه پکار دی؟ او مذکر طهر دی که حیز؟ طهر. نو ثلاثه قروء درې حیز شو کو درې طهره؟ درې طهره. دا معنی د څه سره سمیږي؟ د قیاس سره. امام ابو حنیفه وایي چې مونږ به په ثلاثه عمل کوو، خیر دی که قیاس خراب شي. قیاس دا نحوي قاعده ده. مونږ به وایو چې ثلاثه قروء درې حیزه. دا قیاس ولې پرېښودو؟ د کتاب الله د ثلاثه د وجې نه. د څه د وجې نه؟ که چېرې درې طهره والو نو بیا به یا 2.5 طهر راځي یا به 3.5 راځي، پوره 3 نه راځي. او مونږ له د کتاب الله خاص کې پوره 3 پکار دي، او پوره 3 چې کوي نو د حیز به مراد اخلي، طهر به مرادو. نو د کتاب الله خاص شو ثلاثه. د کتاب الله خاص شو. او قیاس څه شی دی؟ قاعده نحویه. نو د قاعده نحوی د ثلاثه د کتاب الله خاص سره راغلی دی، تقابل راغلی دی. نو امام ابو حنیفه او احناف ساغستی دي خاص د کتاب الله، او څه شی پرې خره؟ بس دا لکه د سبق لوب شو. دوره پوهېږي چې دن نړۍ سشته اوسو اوس واقع ده. مثاله فی قوله تعالی، د کتاب الله د خاص مقابله د قیاس سره د الله په دې قول کې دا یتربصن بانفسهن، چې د کومې ښځې خاوند مړ شو. څه شو؟ ویښ شه ګورئ. دغه رنګ مطلقه ښځه څنګه؟ نو د متوفى عنها زوجها دپاره خو 4 اشهر و 10 سره میاشتې او 10 ورځې، او د طلاق والو دپاره څه دي؟ یتربصن بانفسهن 3 قروء. انتظار به کوي دا ښځې بانفسهن په خپلو ځانونو باندې د نه کولو د بل خاوند. بل خاوند به نه کوي 3 قروء تر 3 حیزو پورې. تر 3 دا د چا ترجمه ده؟ او د امام شافعي ترجمه ده 3 قروء تر 3 طهرو پورې، 3 ځله چې پاکي راشي.
فإن لفظة الثلاثه ځکه لفظ د ثلاثه چې دی خاص دا خاص دی فی تعریف عدد معلوم په یو معلوم عدد سره ما فوق الاثنين ودون الاربعه د څلورو نه کته او د دوو نه برته 3 وي فیجب العمل به نو ضروری دی عمل به د کتاب الله په دې خاص باندې په دې 3 باندې ولو حمل الاقراء على الاطهار او کده حمل کړي شي د قرو ثلاثه د قرو دي کنه على الاطهار پسې حمل کی او ترجمه څنګه وکي درې طهره کما ذهب الیه الشافعي لك څنګه د امام شافعي رائے ده به اعتبار او دی قیاس ته وګوري چې ان الطهر مذکر چې طهر څه دی او ثلاثه څه دی نو قیاس جوړ شو صحیح کنه شو دون الحیض نه کې حیض ځکه چې حیض خو مؤنث سماعي دی دا دغه دلیل دی امام شافعي اوسو څه دی وقد ورد الكتاب في الجمع او قرآن کی خبره په جمع سره راغلی ده قرو سره راغلی دی قرو ثلاثه قرو بلفظ التانیث او تانیث ته په ممیز کې ثلاثه درې جمع دی کنه دی او تانیث دی کنه دی دل على انه جمع المذکر ودا دلالت کی چې دا قرو جمع د مذکر ده صدا لکه وهو الطهر او مذکر طهر دی چې حیض د مراد واغ دا مؤنث شو داسې شو لازم ترک العمل بهذا الخاص نو د امام شافعي په دې مسلک کې نقصان ته اشاره ده چې لازم شو عمل پر خودل بهذا الخاص په دې خاص باندې خاص نه سم مراد ده لکه ویخ کې نه کنه ګوره بار دی وباسم و دغ طالب مې ګوره بدی شي د خر نه زیات تا خو چیمس کړی دی خو لاندس کړی که مازغه کار نه کوي خو زمونږ به نه کوي ستا ولې نه کوي د احناف امام چې لا ورپسې دی یو چونډی مچو دي دا بلا جدا شرم پسې کل به راته ودي شوی آگے چلو اس بزان پویوے تاسو اول عنوانو لکھے ثلاثه قرو الفوائد الثلاثه لومبه دا خبره دا درې فواید دي دا ولیکه ځان سره فقهي مسله دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مطلقه خزبه د درو حیضونه عدت تیری امام شافعي سے وی چې مطلقه خزبه د درو طهر رشبار شروع کی اوس درې فائدې یاد ساتي اولنې فائدہ د 3 نواله تر 10 پورې عدد په تذکیر او تانیث کی د خپل تمیز خلافی چې ممیز مذکری تمیز مؤنث چې ممیز مؤنثی تمیز مذکر لکه ثلاثه رجالن ثلاثه مؤنث نو رجال مذکر ثلاثه نسوتن ثلاثه مذکر شو نسوتن مؤنث کو دویمه فائدہ کلام عرب کې لفظ د حیض مؤنث استعمالیږي او لفظ د طهر مذکر استعمالیږي حیض مؤنث سماعي دی درېمه خبره قرو د قرعن جمع ده او د ازدادو نه دی قرعن حیض تم وی او قرع طهر تم وی اوس بل عنوان ولیکئ و اختلاف الواو لیکئ چې ترڅو دا مثلا نه ده حتمه و اختلاف الامام والشافعي مع دلائل الطرفين مع دلائل الطرفين وسبب الاختلاف
اوس ګلونو ځان په دې خبره باندې پوهه کې چې لفظ ثلاثه چې دی دا په معنی د دریو کې خاص دی، د دوو نه بره او د څلورو نه کته ته وایي چار. اوس دا خبره مې یاد ساته چې خلک طلاق ورکوي نو په طهر کې ورکوي، په حیض کې نه ورکوي. غوږ کې راښه توجه یې، ښځې له په طهر کې طلاق څه شو ورشو. اوس ګوره دا کم طهر کې چې طلاق ورکو دا به یا شمارې او یا به که شمارې نو یو دا شو، دویم او دریم د دې خو به سرزې تېرې شوي که نه به یې تېرې شوي، نو دوه خو نور شو او دا د وشمارو نو درې شو، خو سرزې خو پکې کمې شوې که نه شوې، نو دا دوه نیم شو. څو شو؟ په ثلاثه عملو شو. اوس راشه دا پکې مه شماره، دا پکې د دې نه علاوه درې طهره شو، خو د دې خو به سرزې پاتې که نه، نو درې هغه شو، څه دا شو درې نیم شو، یا په دوه نیم راځي یا په درې نیم راځي، په ثلاثته باندې عملو. اوس هم پوه نه شوې. او ښځې له به طلاق په طهر کې ورکوي که په حیض کې؟ په طهر کې. طهر کې طلاق ورکو، طهر ختم شو، حیض راغی که نه ایکو، بیا طهر شو که نه دو، بیا حیض راغی نو دویم حیض، بیا طهر که نه بیا حیض نو درې. نو په طهر کې چې د طلاق ورکو نو ځوانه اوس مسله دا ده چې درې حیض باندې عمل کیږي، ځکه دا طهر که لږې ورځې پاتې که ډېر طهر هسې امام ابو حنیفه نه معتبر کوي یا حیض معتبر کوي، او حیض د طهر نه پسې که نه، نو چې څنګه حیض راغی ایک او دو تین، که تا د طهر کې په اول ورځو کې طلاق ورکو که په منځ کې که په آخر کې، خو د حیض کې د نه دی ورکړې نو د تین باندې عمل په هر صورت کیږي. اوس هم چې تاسو په دې نه یې پوه نو ښه. نو اوس دی وی چې که مونږه د قرون مراد څه والو حیض والو، نو مذهب د امام ابو حنیفه دا دی چې په ثلاثه باندې عمل کیږي. یو حدیث ضعیف کې هم راځي چې طلاق الامة سنتان وعدتها حیضتان، وی طلاق د ښځو چې دي دوه دي د وینځو، وعدتها حیضتان او عدت دوه حیضه دی، دوه طهره. نو چې حیض وي پته لګي چې ثلاثه قرون مراد څه دی؟ حیض دی، اعتبار حیض لګي. ځکه وي زه د قرون مراد څه اخلمه؟ حیض اخلم. د امام ابو حنیفه دلایل تاسو وپېژندل څو دي؟ یو دلیل دا دی چې خاص د کتاب الله دی چې په تین عملو شي. دویم دا حدیث دی چې طلاق الامة سنتان وعدتها حیضتان، نو حیض ټکې راغلی دی. دا دوه د امام ابو حنیفه دلایل دي. سنتانې ښه، دا د امام ابو حنیفه مسلک معلوم شو، لکه مسلک هم معلوم شو لکه د امام ابو حنیفه چې د قرون مراد څه دي؟ درې حیضه، دا مسلک شو. دلایل څو دي؟ دوه، یو خاص ته کتاب الله، یو دا حدیث. دا دوه د امام ابو حنیفه څه شو. او مسلک د امام شافعي معلوم شو څه دی؟ چې ثلاثه قرون مراد طهر دی. دلیل د امام شافعي معلوم دی، قیاس دی. قیاس څه شی دی؟ نحوي قاعده. اوس په پوه شوئ؟ لکه تاسو دا مسله حل کړه ماشاءالله، دا خو ډېر زیات ګران سبق دی او دلایل د دواړو اورېدلو. ښه، بس یو چیز پاتې دی، امام شافعي له جواب دا پاتې دی. نو دلته کې دکه یو ټینشن راځي چې د قرون مراد طهر دی او هغه قیاس کوي چې حیض مؤنث دی او ثلاثه مؤنث دی، نو قاعده دار چې ممیز مؤنث نو تمیز مذکر پکار دی او مذکر طهر دی. امام شافعي صاحب وي حیض نه دی. نو امام شافعي صاحب څه وي چې داسې چلو کا چې ثلاثه قرون مراد درې طهره واله سواله. امام ابو حنیفه وایي چې د کتاب الله خاص په زمانه خرابېږي نو زه په طهر څه ګومه. ټیک ده. نو څه طریقه به طریقه دا ده چې ته عمل په دې وکړه چې ثلاثه قرون مراد دي درې حیضه. څه مراد دي ګلونو؟ پاتې شو ستا قاعده. نو وی جواب دا دی چې مونږ به ووایو چې ثلاثه قرون درې حیضه. څه شي؟ درې حیضه. او وی
پاتې شو ستا دا چې نحوه پې خرابېږي نو وي د حیض مؤنث والي سره د قرع مؤنث والی نه لازمیږي ثلاثه مؤنث دی او قرو مذکر دی څنګه او قرو ښکاره لفظ کې مذکر دی که نه دی نو ویده که نه وي زم وامه درې حیضه خو وي درې د قرو نه مراد زه حیض علم که نه نو وي درې قرع شو مثال نو وي درې قرع حیض شو که نه نو وي قرو مذکر دی څه شی دی نو چې حیض مؤنث دی نو د حیض د مؤنث والي د وجې قرو نه مؤنث کېږي قرو دی مذکر او چې قرو مذکر دی نو په قاعده عمل وشو ولې ثلاثه مؤنث دی او قرو مذکر دی سوال دا راځي چې دا څنګه معنی دې د مؤنث وکړه او مراد ته مذکر علی سوال راځي که نه ځکه چې ثلاثه قرو تا ووایي چې درې حیضه نو حیض خو مؤنث دی او قرو مذکر دی دی وی حیض مؤنث دی وي قرو ته خو ما څه نه دی ویلی ما خو ترجمه د مؤنث کړې ده د لفظ ته خو زه مذکر وامه او امام شافعي خو په لفظ کې جنګ کوي نو لفظ ته خو زه مذکر وام ما خو قرعتن نه دی ویلی هم اک قروءن دی خو معنی د حیض ده او وی کته دا وی چې معنی د مؤنث وکړي نو لفظ به مؤنثي نو مثالونو ته وغږ کېده کلام عرب کې یو لفظ استعمالیږي مؤنث لیکن ګوره عین او ذهبو څنګه عین هم سرو زرو ته وایي او ذهب هم څه ته وایي عین مؤنث دی او ذهب مذکر دی نو دا دواړه دي یو لفظونه عین او ذهبو خو عین څه شی دی مؤنث او ذهب څه دی او دواړه وایي څه ته خو د عین د مؤنث والي د وجې نه د ذهب مؤنث والي لازمو او د ذهب د مذکر والی د وجې نه د عین مذکر والی لازمو یو لفظ وایي دکسې وي حیض دی دا قرو مذکر دی او حیض مؤنث دی خو د حیض د ترجمې د مؤنث والی د وجې نه د قرو مذکر والی نه لازمیږي ما فهمتو دویم مثال بر دا هم غنمو ته وایي او حنطوتن هم غنمو ته وایي حنطوتن مذکر دی که مؤنث او بر نو دواړه غنمو ته وایي خو د حنطوتن د مؤنث والي د وجې بر نه مؤنث کېږي دا ملازمه نشته اوس هم پوه نه شوې بل مثال ته ورشئ که نه بس دا کافي دي اوس وګورئ دقسې په کلام عرب کې حیض او قرع دواړو معنی ده د ښځې مخصوص بیماری لیکن حیض مؤنث قرو مذکر حیض او قرو مذکر خو د حیض د مؤنث والی د وجې د قرو مؤنث والی لازمو قرو په معنی د حیض دی او مذکر دی نو ثلاثه مؤنث قرو مذکر قاعده دی وشوه د امام شافعي قاعده مام نه ده ماته کړې هغه وي د کتاب الله خاص مات کو او ما نه د قاعدې مخالفت کړی دی او نه مې د کتاب الله د خاص مخالفت کړی نه پوهېږې لکه ډېر اهل حدیثو دا رایه ده چې دلته د امام ابو حنیفه رحم الله علیه مسلک ډېر راجح دی او چې څوک وایي راجح نه دی نو هغې هم یو خط توړ کوي هغې وایي د عین او ذهب خو دواړه د عربۍ الفاظ دي معنا نه ده دا خو الفاظ مترادفه دي او قرو او حیض خو معنا ده لفظ او معنا ده نو د لفظ او د معنی تعلق په مذکر مؤنث کې او د ترادف او تعلق نه اوس پوه نه شوې لکه ګوره هر چل بس دا کوي که نه اوس چې درته ووایي چې ما به منې نو بیا به د تقلید شروع کوې پوه نه شوې عین او ذهب دا دواړه الفاظ دي که معنی دي معنی د دې خارجي شی دی دارنګه بر او حنطه الفاظ دي که معنی دي الفاظ دي او حیض او قرع خو معنی دي نو دا خو ته معنی د مؤنث کې او مراد ته مذکر لی داسې نه والاصل فی اللفظ ان یتبع المعنى لفظ خو د خپل معنی تابعداري چې حیض د مؤنث کو نو قرع د په طریقه ولا مؤنث کړه نو ثلاثه مؤنث او قرع د مؤنث نو دا خو ممیز او تمیز یو شی شو نحویان به هم خفه شي امام شافعي هم داسې وړوکي سړی مه ګاړه خو څه په هر حال ترجیحات دار چا خپل خپلي صحیح ده وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التانیث کتاب الله کې لفظ د جمع راغلی او تانیث راغلی ثلاثه قروء
دل على انه جمع المذکر دلالت کوي چې دا جمع د مذکر ده. جمع د څه ده؟ د مؤنثو نه ده. ثلاثه قروء ثلاثه وهو الطهر. اوس امام شافعي صاحب وایي چې دل دا دلالت کوي على انه جمع المذکر چې دا جمع د مذکر ده. د څه ده لکه؟ نو دا قروء دا د مذکر جمع د مؤنث جمع او مذکر حیض ده که طهر وهو الطهر او دا مذکر طهر ده حیض نه ده. لازمه ترک العمل دا د لو نه پس راغی. مخکې څه ویلي دي؟ لو حمل الاقراء شته لږ وروستو راشي. که حمل شي د قرع نه مراد طهر نو لازمه ترک العمل سره اوس لګوه. لازم به شي پاتې کېدل د عمل بهذا الخاص په دې خاص څه شي هغه څه دی؟ هغه تین دی. لأن من حمله على الطهر څوک چې حمل کوي دا قروء على الطهر په طهر باندې حیض مراد نالی لا یوجب ثلاثه اطهار نو دې درې طهر نشي مقررولی نشي ثابتولی. ولی یا به دوه کوي یعنی کم حیض کې چې طلاق ورکو کم طهر کې دا طهر به یا شماري او یا به که نه شماري نو درې شو او که شماري دوه شو. نو بل طهرین بلکې دوه به پوره شماري و بعد الثالث او د دریم به بعدی څه شماري نو دوه شو. وهو الذي او دا بعض هغه دی وقع فيه الطلاق چې واقع کړی دی په دغه طهر کې طلاق شریف دا به یا شماري او یا نه. که شماري نو دوه شو که شماري نو دوه شو او که نه شماري درې شو خو درې نشو. څنګه؟ طهر نیمګړي که پوری چې یو شي نه خبر نه پوره که نه او سپړ دې نه بیټري دې لرې کړي نه چارج دې پېچک کړي نه نو هسې بې مطلبه مه یې لګیا. هسې ده ته چې د چا کیسه کړې ده بوډا هلته ښځه مړه شوې ده که نه اوسګاري ده یو مقتدي نو ده ته چې د کیسه کړې ده ده ته یې اورېده هغه نه هم هېرې شوي دي پوهېږې هغه ختم دی. درې شو که نه چې دا کم طهر کې د طلاق ورکو خو طلاق خو د ډومبۍ ورځ نه شروع شو که نه نو اوس دا به شمارې که نه به شمارې که شمارې او که نه شمارې نو درې نه پوره کېږي دوه او درې ته خبره رسي. دې تر اوسه په دې پوه نه شو. نو عرض دا دی چې ډومبۍ عنوان راته ووایه شاباش. کوم دي درې فواید ووایه شاباش. اوس سوال دا راځي چې مړه دا څه دومره غټه مسله ده وایي په دې وروستو ډېر مسایل بنا کېږي نور به سبا ووایو انشاءالله.